اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی ستر نوم ډیر بخښونکی مهربان دی. عزتمندو، همیشه زمونږ د پاکستان خاوره، زه خو به دا ووایم چې الله دې زمونږ خاوره تل آباد لري، الله دې د بدو نظرونو نه بچي. بیا د پاکستان په خاوره باندې چې زما څومره پښتانه رونه دي، که هغه په خیبر پښتونخوا کې راځي، که هغه په افریدو کې راځي، که هغه په پاټا کې راځي، که هغه چې څومره پښتانه دي، الحمدلله د پښتنو نوم بلکې د پاکستان نوم چې دی زیاتره زه دا ووایم چې موږ ټول یو پاکستانیان یو، خو د دې ځمکې دا نومونه چې کوم زموږ د ځمکې نوم چې روښانه دی هغه په ګڼو لفظونو کې چې دی هغه د پښتن دی. عزتمندو، الله دې زمونږ پښتنو لا بلکې زمونږ پاکستانیانو لا نور هم داسې همت وکړي چې د خپل نوم، د خپل وطن نوم، د خپل خاورې نوم هغه روښانه کړي. نن زه تاسو د یو داسې شخص سره میلاوهمه چې د ډېر وخت نه په راهیسه باندې هغه د هومیوپیتک سره هغه تړون لري او هغه د هومیوپیتک یو بهترین سپیشلیست دی، یو سپیشلایزیشن یې په هغې کړی دی او الحمدلله چې د منګورې په دې سیمه د ډېر لرو لرو ځایونو نه هغه له خلک راځي او الحمدلله د هغه په علاج معالجه باندې الله پاک د هغې شفا کوي. دا خاوره چې دا زمونږ د سوات خاوره زه به دا ووایم چې دا ډېره زیاته زرخیزه ده. وجه د دغه یې چې دې خاورې ډېر ښایسته ښایسته ګلونه، که هغه د ډاکټر په شکل کې دي، که هغه د پایلټ په شکل کې دي، که هغه د فوجي په شکل کې دي، که د هغه خو دې خاورې چې دي ډېر ځلنده ستوري دي ځلولي دي. همیشه په دې سوات په خاوره باندې زمونږ کوم د دې سیمې پښتانه چې کوم دي هغو همیشه خپل نوم روښانه لرلی دی. عزتمندو، نن زمونږ سره ډاکټر محمد نعیم صاحب زمونږ سره ناست دی چې د تعارف محتاجه نه دی. هغه هم یو کې ته تللی او الحمدلله چې په 31 ملکونو کې هغه نن د سوات خاورې له یو بله رڼا یې راوړې ده. مونږ به راځو او د هغه سره په دې حوالې سره خبرې کوو، مونږ به د هغه نه پوښتنې کوو او هغه به زما مینوالو ته د هغې جواب ورکړي. ډاکټر صاحب له به راځم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، د اول خو مونږ تاسو ته د سوات نیوز د ټول ټیم بلکې د ټول سوات د طرف نه او بلکې د ټول پاکستان د طرف نه تاسو له زه یو درنه مبارکي در کوم. ډېره مهرباني ستاسو دې مبارک شي، زموږ د ټولو یو اعزاز دی. ډېره مننه جي. سر، دا راته ووایي چې تاسو په دې لړ کې سلیکټ څنګه شولی، بیا هلته کې د هغه ځای خبر راته. جی دا خو په دې جولای کې هغه یو دغه اناونس کړی و، هغه دی په کال کې کوي یو دغه. نو دا د هغه کسانو دپاره یې د هغو نه سي وي غواړي چې تاسو په دې علاج په مد کې څه کړي دي او هغه کیسونه خاص کر چې هغه نایابه وو، هغه په دې نورو علاجونو کې نه شي، خاص کر د ایلوپیتک نه هم واپس کړي شي کیسونه. نو هغه کیسونه غواړي او په هغې کې مونږ هم ولیږل کیسز سره پوره ډاکومنټیشن مونږ وکړو دغې. نو هغه زما خو لا دونه دغه نه و چې دا به څنګه یې خو بارله چې هغې اناونس شو په میاشت پس هغوی کم ایګزیکټ تاریخ ورکړو چې په دې به اناونسمنټ کوو. نو هم په هغه تاریخ هغوی وکړو، هم په هغه ټایم یې وکړو. نو په هغې کې دا زموږ یو خوشقسمتي ده او دغه د زموږ د محنت هغه رنګ دی چې زما سلیکشن پکې په ټاپ 10 کې شو او مالی مبارکي را کړه او بیا یې د هغې نه پس ما ته دغه ده چې ته اوس د خپل کاغذونه او دغه تیار کوه، ته به یو کې ته راځي ایوارډ به دلته دی. نو په هغه سلسله کې مونږ بیا زه لاړم او د دې تاریخ خو بیا په دغه کې و په ستمبر کې، په 26 ستمبر باندې هلته رسېده او په 28 ستمبر باندې د ایوارډ. نو په 28 ستمبر ما خپل ایوارډ اخیستی دی او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده ما دپاره هم چې زموږ هغه محنت چې مونږ څه کړي دي په دې سیمه او په دې دغه باندې او د خلکو د فلاح او بهبود دپاره چې مونږ کم علاج او بنیاد ښوده نو د سیله میلاو شي سړي ته، نو هغې کې یو ډېر غټ دغه دی ځکه چې هغه دنیا کې دغه وشو په دې کې
تاسو دغه وګورئ په دې کې سی وي خو ډېرو کسانو لیږلو جی خو په هغې کې صرف هغوی 31 کسان 31 ډاکټرز چې دي هغې سلیکټ کړي جی او هغې کې زیاتر تعداد خو د انډین ډاکټرز دي هومیوپیتھک ډاکټرانو په دې کې د یوکران او په دې کې د فرانس دي د جرمني دي او د بنګلادیش دي جی نو پاکستان نه پکې صرف زه واحد یو ډاکټر چې هغه سلیکشن زما کړی دی چې په هغې کې بل چا کلیګلي هم دي خو هغه نه وشي سردار ته وایي چې تاسو کله چې دغه انعامات ورکول کېدل او کله چې تاسو نوم سلیکټ شول ته دغه ټایم کې ستاسو څه محسوس کول؟ زما خو اوس هم جذباتي کېږم په داسې خبرو باندې چې زما خاوره زما پاکستان له داسې اعزاز راوړي. تاسو څه فیل کول جي؟ یاره چې په هغه ټایم کې خو چې کله هغوی زما یو تمهید اول وتړو زما دغه چې کله دا کېدو نو چې اوس مونږ یو داسې ډاکټر راغواړو چې هغه د هغه ملک نمایندګي د دې نه مخکې چا نه ده کړې د هغې کې داسې ډاکټر څوک نه دی راغلی چې اوسه پورې دغه شي نو دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده. ماله زه وایم چې د ټولو ملکونو سره د انډیا ماله ډېره مینه راکړې ده او زما دپاره چې هغو کم کلیپینګ کړی دی او کم دغه کړی دی نو هغه زما دپاره یو ډېر د فخر او د یو جذباتي دغه چې دغه چېر د پاکستان نه دا واحد ډاکټر ده چې دی راغلی ده د خپل دلته دا چې کړی دی. سرجي دا راته ووایي چې ستاسو سره داسې کم کیسز وي چې هغو ستاسو سره نن په ریکارډ باندې چې هغه الله پاک هغې له شفا ورکړې ده او هغو ښه شوي دي؟ دې کې چې زیاتر کیسې زما د کینسر وو چې په هغې کې د وینې د کینسر په دې کې مختلف قسم رسولیانې چې هغه ساده هم وي او بس پکې د کینسر رسولی وي نو دغه ټولې هم شوې وي او بل د ګردو مریضان پکې چې کم زموږ مکمل چې هغه فیل وي چې هغه په ډایلایسس باندې وو نو هغه موږ د هغې نه بچ کړي دي او ګردې خپل فنکشن کې او په عمل کې بالکل ټیک شي دي او دې کې د لیور پیشنټ وو چې هغه لیور سیروټیک شوی و یعنې کار پرې ښه دی او هغوی ته د ټرانسپلانټ هم ویلي وو چې تاسو به دا بدلوئ به دا خامخا ټرانسپورټیشن به کېږي که نه نو هغه هم خدای پاک رحم کړی و هغه پکې ښه شي وو نو دا داسې په ډېر کرانیک کیسونه او د دې نه علاوه ورته ما ډېر زیات نور هم لیږلي وو خو بار لکه په مین دغه پکې دا غټ غټ کیسونه وو چې هغه پکې شوي دي. جی 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 زما مینوال به دا وخت تاسو ګوري بلکې ثابت دنیا کې په هر هېواد کې هغې ته میسج څه ورکوئ جی؟ زه خو دا وایم چې هومیوپیتھک یو ډېر ښه او داسې یو علاج دی چې دا په دې ځمکه په دې سیمه په دې خاوره داسې یو خدای پاک یو موږ له انعام راکړی دی چې موږ د دې نه فایده والو خو په دې کې زه د حکومت نه خاص کر د خپل حکومت نه دا دغه کوم چې دلته یو داسې اسپتال نشته چې په هغې کې مونږ خپل مریض داخل کو او د هغه پراپر ټریټمنټ مونږ وکړو. دا هغه کیسونه دي چې دا په کور کې پراته کېږي دا تاسو چې کوم الله شفا ورکړه دا په کور کې پراته دا په کور کې پراته مونږ میډیسن ورکوو لکه ښه کړاو دی پکې دغه که څه ضرورت راشي دغه راشي نو دې ډاکټرانو ته بیا مینه دي چې دته بلډ ورکوي دته دا وکړي دا هغه وکړي نو بار که زمونږ خپل اسپتال وشي نو هغې کې به مونږ ته هر سهولت وي لکه که مونږ پکې زه به تاسو ته یو مثال درکړم جي یو زنانه وه د خوازخیلې سره خواته ټیټا پټو نو هغه په دیزې کې یو ټیومر و ډېر غټ نو هغه ما ټریټمنټ چې کله د هغې شروع کړو ورو وچېدو هغه چې داسې یقین وکړی چې په دې ګوتې نه لږ کمزي پورې نښتی او نور سرمن چې ما له وډټولو نو هغه هم وچه شوی وی او 3-4 میاشتو کې نو هغه ما بیا هغې کې نو شو پس پکې وشو دغه وشو ما چېر دا اوس خراب شوی ده به د دې نور دغه نشته بلډ سرکولیشن ورته بند شوی دغه چې ټیومر دوس د کټ کولو چې کټ شي بس خبره ختمه ده نور هغه بچ دی نو ما دلته اسپتال ته ولېږلم دي ورته ونه کو بیا زما په هغه ورځو کې دغه زنانه به خوش قسمتي وه چې زما د ډي جي ایل جمیل صاحب سره ډېر ښه دغه و بلکې هغو به ما له پیشنټ د هغو فیملی فزیشن هم زه پېښور نو هغه ته ما بیا د هغه سره یو سیکرټري و غفور رحمان هغه ته مې ټلیفون وکړو چې یاره دغه شان زه مریض درلېږم او دغه دغه ولو کې دلته څوک نه کوي نو هغوی ته بیا هلته هغه ټیومر لرې کړو هغه زنانه اوس هم ژوندی ده او انشاءالله زه به غواړم چې تاسو د هغې نه هم چېرته یو انټرویو به کوو او هغه به نو اوس هم روغه ده بیا بالکل نه درغه زما کله چې 8 کاله وشو. ستاسو خوښه دا ده چې یاره چې موږ له دې هم د هومیوپیتھک دپاره د ایلوپیتھک دپاره خو هسپتالونه شته دنیا شته په دې باندې هم الله پاک ډېرو خلکو له شفا ورکړي چې موږ له
هومیوپیتیک هسپتال مقرر جی شي. جی مونږ له جی هغه پیشنټ راځي او خاص کر مال چې دلته راځي بلکې نورو هومیوپیتیک له هم ځي خو مال خصوصي هغه پیشنټ راځي چې هغه د ټولو هسپتالونو ستړي شي او ریجیکټ کړي کیس چې هغه لکه دی ورته ویلي چې بس نو نه کېږي تاسو کور ته ځئ بس دوا ورته کوئ نو خدای پاک هغو له هم شفا ورکوي. نو که داسې زموږ سره پراپر ځای او خلکو ته معلوم ځای چې یاره دا دلته کېږي لکه څنګه چې ایرنم هسپتال ده څنګه چې شوکت خان هم دی یا نور هسپتالونه خلکو ته معلوم دي چې په دې ځای کې دا علاج کېږي دا د دې لپاره دي. نو چې داسې زموږ هم یو پراپر ځای نو ډېر خلک به د مصیبت نه دمه شي او زموږ سره مکمل علاج دی. په ایلوپیتیک کې د دې په انګریزي علاجونو کې خو د دې صرف هغه کیموتراپي د ریډیوتراپي ده که نه نو هغې کې صرف هغوی سپورټ ورکوي لکه دا نه ده چې مریض به ښه شي ښه کېده بیا هم نشته. زموږ په دې کې مکمل ټریټمنټ دی چې موږ د دغه مرض نه دمه کو وزګر شي. نو نو زغه زموږ دغه دی چې زموږ د پیغام ورسېد هغه ته ځان له څه نه غواړو زموږ خپل دغه برابر دی خو چې د دې خلکو دپاره جي دغه وشي. بلکل جی ډېره مننه جي یو جهر مننه عزتمندو. دا و هغه سټار چې دې ته به مونږ د ځمکې ستوري ووایو چې الحمدلله هغه نن په د بهر هیواد نه د یو کې نه هغه الحمدلله هغه ایوارډ راوړی دی. زما په داسې خلکو باندې زه هم فخر کوم زما نور څومره پاکستانیان نونه چې دي که هغه د هرې سیمې سره تعلق لرونکی زه به دا امید کوم چې هغه به پې هم فخر کوي او دا پروګرام به تاسو ضرور ګورئ چې دا به په زمونږ د ویبسایټ په پیج باندې به دا هم ګورئ په www.swatnews.com باندې دا په سوات نیوز باندې هم تاسو ته مونږ انشاءالله ماښام ته به دا نشر کوو دا به ټوله دنیا وګوري. داسې خلکو ته عظمت ته سلام د داسې خلکو عزت ته سلام داسې خلکو مور و پلار ته سلام د داسې خلکو خلوص مینې محبت ته سلام کوم چې د ملک له د بهر ملکونو نه یو ایوارډ یو کاغذ دی جي یو شیشه ده خو په دې باندې ټوله زه به دا ووایم چې په هغې باندې زمونږ ټول پاکستان چې دی هغه ګورئ په دې ایوارډ باندې روښانه دی. حقیقت کې ډاکټر صاحب د ډېر وخت نه زه پېژنم ما پلار به هم د دیونه علاج کوو نن موږ ته پته ولګېده جي او زه رالم چې یاره ډاکټر صاحب خو داسې ایوارډ اخیستی دی او دا خو زموږ دپاره زموږ د سوات دپاره زموږ د پښتنو دپاره زموږ د پاکستانیانو نونو دپاره که د هرې ژبې سره تعلق لرونکی دی دا زموږ دپاره د فخر او د یو عظمت خبره ده. الله دې وکړي چې زموږ په وطن کې زموږ په کلي کې زموږ په سیمه کې هم دغسې ستوري الله پاک نور هم وځلئ چې د پاکستان د خوشحالۍ د سوکالۍ دپاره نوي پیغامات راوړي نوي خوشحالیان راوړي. بل پروګرامه پورې ما له راکړئ اجازت خپل کوربه په زلبي پښتون یار له په الله وسپارم د الله په